أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا درېمه سپاره ده سورة آل عمران آیت نمبر 7 دی اوم نمبر آیت د سورة آل عمران. دی آیت کې د یو سوال جواب دی. سوال نسواراو کړو چې کوم وفد راغلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله د نجران نسواراو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله راغلیو، مختلف تپوسونه کړیو. پای کې یو دا سوال کړو چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام ابن الله دی، د الله زوی دی. دا الفاظ په انجیل کې هم شته چې عیسی ابن الله. دغه شان په قرآن کریم کې هم راغلی دی و روح منه، چې دا روح دی د طرفه د الله تعالی نه. نو د دې مطلب دا دی چې دا ابن الله دی، د الله زوی دی. نعوذ بالله من ذلک. او د دې نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی جز دی، ځکه چې ابن دا د اب جزی، د پلار جزی، دا زوی د پلار یو حصه یو جزی. او د جواب حاصل دا دی چې دا الفاظ متشابهات دي. داسې نور الفاظ هم شته او یو پای کې ابن لفظ دی چې دا متشابهات دي. د دې په حقیقت باندې د الله رب العالمین نه ما سوا بل څوک نه پوهیږي. او د دې داسې معنی اخیستل دا د محکماتو خلاف دي، دا ناجایز دي. د متشابهاتو معنی چې کې او د هغې مطلب چې بیانې، نو دا به د محکماتو په رڼا کې بیانې. نو داسې ډېر محکمات شته دی چې پای کې واضح دا بیان شوي دي چې د الله زوی نشته دی، لم یلد ولم یولد دی، نه د الله د چا نه پیدا دی او نه د الله نه څوک پیدا شوي دي. نه د الله اصول شته دی او نه د الله فروع شته دی، او د الله مثل نشته دی. ولم یکن له کفوا احد، د الله په شان ته کې هیڅوک نشته دی. د الله نه مثل شته دی، نه د الله سره برابر څوک شته دی او نه د الله نه بره څوک شته دی. نو دغه محکماتو نه دا معلومیږي نو چې کله متشابهات راشي نو د هغې معنی به د محکماتو په رڼا کې کیږي. نو اصل کې د ابن د دې دوه معنی دي. یو معنی ده زوی او بله معنی دی ده محبوب او دارنګې خوښ. نو د عیسی علیه السلام ته که ابن الله ویلی شوی دی، لاول خو نه دی ویلی شوی، او که چرته ورته ابن الله ویلی شوی دی نو د هغې مطلب دا دی چې دا د الله محبوب دی، د الله خوښ دی. ځکه هر پیغمبر د الله رب العالمین خوښي الله رب العالمین په بندګانو کې چون کړی، د دې دپاره یې غوره کړی، د دې دپاره خالص کړی. الله رب العالمین فرمایي هو الذي، د الله تعالی هغه ذات دی، انزل علیک الکتاب چې رالیږلی دی په تا باندې کتاب، منه ځینې د هغې نه آیاتونه دي، محکمات ښکاره معنی او ښکاره مطلب والا، محکم دي. محکمات محکم دي معنی ښکاره معنی او ښکاره مطلب یې دی. هن ام الکتاب چې هغه دي اصل د کتاب، هن ام الکتاب چې هغه دي اصل د کتاب. ام الکتاب اصل د کتاب ځکه دی چې د متشابهاتو د مراد په وخت کې محکماتو ته رجوع کیږي، هغې ته خلک واپسی کوي، متشابه باندې نه پوهیږي نو محکماتو ته رجوع کوي، محکماتو ته ورځي، نو ځکه ورته اصل ویلی شوی دی. دغه شان په عقیده او په عمل کولو کې هم په دې محکماتو باندې بنیاد دی. د عایشې رضی الله تعالی عنها نه حدیث نقل شوی دی، پای کې راغلی
چې اوس چې څوک متشابهاتو پسې روان دي نو پوه شئ چې هغې اهل زیغ دي، هغه کاږه خلک دي. او دی آیات کې د آیاتونو 2 قسمونه ذکر کړل، یو محکمات او بل متشابهات. د اهل علم هم 2 قسمونه بیان شوي دي، یو اهل زیغ کاږه خلک او بل راسخون مضبوط خلک. اهل زیغ چې کوم دي کاږه خلک نو دا تابع د متشابهاتو دي، او راسخون په علم دا تابع دي د محکماتو. نو الله تبارک و تعالی فرمایي هن الکتاب چې هغه دي اصل د کتاب، و اخر متشابهات او څه نور دي متشابهات. څه نور دي متشابهات یعنی پټ معنا او پټ مطلب والا. متشابه بیا ځینې داسې چې د هغې په معنا معلومه نه وي، لکه حروف مقطعات شو، الف لام میم، الف لام را، دغه شان صاد، طه، دا داسې الفاظ دي حروف مقطعات چې کوم د قرآن کریم په ډېرو صورتونو کې په اول کې راغلي دي، د دې معنا معلومه نه ده. او ځینې داسې چې د هغې معنا معلومه وي خو په مطلب باندې څوک نه پوهېږي، لکه الرحمن علی العرش استوا، رحمان ذات په عرش باندې استوا کړله، په عرش باندې ناست دی. نو معنی استوا معنا دا ده چې ناست دی، خو اوس څنګه ناست دی نو د دې کیفیت مجهول دی. دې باندې به ایمان لرل پکاري، ایمان به په دې باندې راوړي، او دغه شانته کې د دې کیفیت هغه مجهول دی، او د دې باره کې تپوسونه کول دا ګناه ده، دا بدعتي. و اخر متشابهات او څه نور دي متشابهات پټ معنا او پټ مطلب والا. فاما الذین پس هر هغه کسان فی قلوبهم زیغون چې په زړونو دای کې کوږوالی دی، فیتبعون نو هغې ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه چې متشابه وي د دې کتاب نه. کم چې متشابه وي د هغې مطلب صحیح نه معلومیږي نو په هغې پسې ورپسې کېږي دا کاږه خلک. ابتغاء الفتنې د پاره د لټولو د فتنې، دا کار د څه دپاره کوي؟ د لټولو د فتنې دپاره. مراد د فتنې نه ګمراهي ده، او دارنګې کفر او شرک دی، او دغه شانده کې بدعت دی چې دا انسان په ده کې د بدعت خوی پروت دی، په ده کې شرک پروت دی، په ده کې کفر پروت دی. و ابتغاء تاویله او د پاره د لټولو د غلط مطلب د دی. دلته د دې تاویل نه مراد تحریف دی، او د خپل خواهش مطابق په دې کې تحریف کوي، بدلون کوي. وما یعلم تاویله او نه پوهېږي په صحیح مطلب د دې باندې. وما یعلم او نه پوهېږي تاویله په صحیح معنا او مطلب د دې باندې الا الله مگر یو الله. دا د کږو خلکو کار دا دی چې هغې په متشابهاتو پسې ورپسې کېږي د فتنې د لټولو دپاره، کفر او شرک، او دغه شانده کې د خپل خواهش مطابق آیاتونه اړی راړی او خپل مطلبونه بیانوي. اوس راسخون فی العلم څه کوي؟ والراسخون او کلک خلق فی العلم په علم کې. راسخون فی العلم کلک خلق په علم کې، یعنی الله والا چې کوم خلق د الله نه یریدون کې، یقولون هغې وایي آمنا به مونږ ایمان راوړی دی په دې باندې، کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي، وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلی مگر د عقل خاوندان، نصیحت نه قبلی مگر د عقل خاوندان چې کم د عقل ولی. ربنا ای زمونږ ربا لا تزغ قلوبنا، دا اوس دعا ذکر شوې ده د تثبت دپاره، د مضبوطیا دپاره، چې الله تبارک و تعالی ته سوال کوي دغه راسخون په علم مضبوط خلق په علم کې. وای ربنا ای زمونږ ربا لا تزغ مکه گوا قلوبنا زمونږ زړونه بعد اذ هدیتنا وروسته له دې نه چې تا مونږ ته هدایت کړی دی، وهب لنا او راکه مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهرباني، انک انت الوهاب یقینا ته یې ډېر ورکوونکی. ربنا ای زمونږ ربا انک جامع الناس یقینا ته جمع کوونکی خلق لرا لیوم داسې ورځ ته
لا ریب فی چې شک نشته پاغي کې داغي پراتلو کې شک نشتا خامخا راځي ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده نه ماته خپل وعده داغي خلاف نه کوي دوباره ترجمه ووري هو الذي د الله تعالی هغه ذات دی انزل عليك الكتاب چرالی گلی دیتا باندی کتاب منہو آیات محکمات زین داغینا آیاتون دی اخکار مانا و اخکار مطلب والا ہن الکتاب چاگدی اصل د کتاب و اخر متشابہات او سنور دی پٹ مانا و پٹ مطلب والا فاما الذین فسحر کسان فی قلوبهم چی پزلون دائے کی زیغن کو گوالے دے فیتبعون نتابداری کئی ما تشابه منو اغا چی متشابه وی د دینا ابتغاء الفتنة د پارا د لټولو د فتنی و ابتغاء تاویلی د پارا د لټولو د غلط مطلب د دی د خپل خواهش مطابق وما یعلم تاویله او نپویگی په صحیح مطلب د دی باندې الا الله مگر یو الله والراسخون فی العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون غیوی آمنا به مونږ ایمان راوړې دې په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف دی وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلې مگر د عقل خاوندان ربنا ای زمونږ ربا لا تزغ قلوبنا مکه گوا زمونږ زړونه بعد اذ هدیتنا ورستو ردینا چې تا مونږ ته هدایت کړی دی وهب لنا من لدنک رحمتا او راک مونږ ته د خپل طرفنا مهربانی انک انت الوهاب یقینا ته ډیر ورکوونکی ربنا ای زمونږ ربا انک جامع الناس یقینا ته جمع کوونکی خلق لرا لیوم داسې ورځ ته لا ریب فیه چې نشته څه شک پایږي ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعدې سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك